وغوښتي چې دا ظلم دې ولې کړی دی نو هغه ورته وویله ول زه ډېر ستړی یم د ستړیا په وجه ول ستا نوم چیش دی ده ورته ویل زما نوم خر دی و پلار ته ویل د خره نوم تا باندې ایښی دی پلار ور وکړه ول څه کار کوې څه کاره یې ول خره بیا یم خره ګورم پلار ته ویل په خرو تا پسې کړی دی هغه ورته ول وکړه ول بیا د ده څه ګیله نسته ګیله د تا څه ده چې نوم دې د خره باندې ایښی دی پسې کړی دی په خرو باندې دی نو کار به د خره کوي چې د شا لغت ته به کله کله خامخا ورځي نن که کم پلار د خپل زوی سه ګیلهمن دی هغه دې پر خپل کردار باندې نظر وکړي چې ما د دې زوی سره د اسلام د زرین تعلیماتو مطابق کردار صدا ده د دې مسلې د پوښتنې په جواب کې علما دا لیکي علما وایي چې 11مه روژه ده د دلته چې راورسېدي که 12مه ده په هر صورت باندې به دی دلته روژه نیسي خپلو تمامو پوځیانو ته دا باور ورکړی دی چې دا مذهبي جنګ دی دا صلیبي جنګ دی إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وحده لا شريك له ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد به مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان